چې اقتدار پسې خلکو خپې وختلې، اقتدار پسې خلکو خپل آخرت په داو لګولو، اقتدار پسې خلکو خپل ورور ته په غل دی، خپل پلار ته غل دی، خپل تربور او عزیز ته غل دی. څه شی اقتدار نشه دی. یاد وساتئ اقتدار ختمیږي. اقتدار هغه اقتدار دی چې مسلمانو دپاره مدارس پکې جوړ شي، مسلمانو دپاره جماعتونه پکې جوړ شي، مسلمانو دپاره درسګاهې جوړې شي، اسلام ته قوت ملو شي. بیا دا واقعي اقتدار دی. او کوم مسلمانانو باچاینو چې کله هم اسلام طرف ته سترګه ګرځولې ده، الله هغه د فضیلت خاوندان ګرځولي دي، الله هغه د اوچت مقام او شان خاوندان ګرځولي دي. او چې کله مسلمانو دنیا خواهشاتو پسې شوي دي، وګوره هر ځای کې مسلمان ټکراو کېږي. نن که یو کافر په بل مسلمان باندې ورشي نو په کار خدا دی چې مسلمان دفاع وکړي. افسوس دا دی چې مسلمان انګریز کفار خوشالولو دپاره د بل مسلمان سودا کوي لګیا دي. مونږ وایو ترقي نه میلاویږي. چې تر څو پورې یاد وساتئ، تر څو پورې چې مسلمانو قرآن احکام مخې ته ایښودي نه وي، د دنیا کم قانون چې مسلمان راوړي، مسلمان کامیابی نشي حاصلولی.